چې خدای رسول ته وګورئ د دې څیزونو ډډه وکئ که د چا معمولي څه راشي نو مشرانو لمک دا اوس خو کشران هم اوس مشران دي هغه دي دا شی سموي خو لکه د دې څیز نه دي دومره ظلمونه شو اته مړي وشو پان کې اته مړي وشو تباهي وشو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د هغه عظیم ذات د چا په اختیار کې چې عرش او فرش دی عزتمندو انسان مسلمان چې کله بام ته ورسي نو الله تعالی د فرشتو نه هم ښه صفت ورکړي آدم علیه السلام الله پاک علم ورکو نو الله تعالی هغه د فرشتو نه هم افضل وګرځو او چې کله انسان د جاهلیت هغه خادونه کراس کی نو هغه بیا فرعونیت طرف ته او قانونیت طرف ته لاړ شي چوټه لاور ضلع ثوابي د نن نه یو ورځ مخکې دلته په دې اجره کې هغه یو المناک واقعه مخې ته راغله چې په ټول دنیا کې په هغې باندې افسوس وشو موږ هم راغلي یو زموږ کوشش هم دغه وي چې د کیمرې د شیشې دا واقعګانې ستاسو مخې ته ږدو چې آینده لپاره د داسې ظلم نه خلک ځان وساتي عزتمندو انسان یو ډېر قیمتي شی دی الله تعالی د او یو میندو نه زیاته مینه انسان سره کوي او بیا په ځمکه باندې یا په واړه کارونو باندې موږ د ځناورۍ هغه حدونه کراس کو چې هغه مثال جوړ شي جاهلیت په دور کې به خلکو څه نه کول مختلف پیغمبران راغلي دي او هغه کارونه وکړل چې الله تعالی په هغې غضبونه راوستل زما د پښتون په دې معاشره کې په دې قوم باندې داسې څه چلو شو چې موږ په وړو خبرو باندې د انسان کم انسان ته سره چې الله تعالی د یو میندو نه زیاته مینه کوي د هغه وینه داسې تویه کړو چې د ځناور وینه هم څوک داسې نه تویوي د هغه حجره ده چې دلته کې کومه داسې وینه توی شوه چې ډېره پاکه وینه وه یقینا د انسان ډېره پاکه وینه ده د هغې دلته کې دواله دا خلک راغلي دي موږ هم غوښتل چې دوی تعزیت تعذري وکړو نو دلته کې د هغوی سره اشتدار هم موږ سره موجود دی د هغوی نه مختصر پوښتنه به کوو چې دا واقعه څنګه راغله او دومره حد ته دا خبره ولې لاړه چې دومره اته مړي په هغې کې وشو د یو فریق نه او د بل فریق نه السلام علیکم وعلیکم السلام مشره دا راته ووایه چې دلته کې د فوتګي وشوې دلته کې دومره مړي وشو دا راته ووایه چې دا ستاسو څه و دا دلته چې کوم دواړه طرفې نه دا تره زامنو بله کې نه د ترنو زامن دي او د هلکانو ناپوهی د لاسه وشو بس معمولي چیړ چاړ شوې ده د هغې نه دومره غټه واقعه جوړه شوه دلته چې کوم استاد دا رشته دار دی وفات شوي او دا رشته دار دی څه بل غواړي چې دا په هسې معمولي خبره باندې معمولي خبره باندې دا بس تنازع معمولي وس هلکانو یو بل سره چیړ چاړ وکړو بس دا یو ناپوه او په پوه زامنو هغوی ته یې ټلیفون وکړه هم ناپوه او رالل بس یو لویه تباهي ترې جوړه شوه بس د سترګې رپو بیا څه پیغام ورکوئ خلکو له چې یاره داسې خلکو له خو دا پیغام ورکوو چې خدای رسول ته وګورئ د دې څیزونو ډډه وکئ که د چا معمولي څه راشي نو مشرانو لمک دا اوس خو کشران هم اوس مشران دي هغه دي دا شی سموي خو لکه د دې څیز نه دي دومره ظلمونه شو اته مړي وشو پان کې اته مړي وشو تباهي وشو لکه دا ستاسو خبره چې د ځناور داسې نه کېږي که نه بس تباهي به وشوه بس الله دې ټولو ته بخښنه وکړي عزتمندو هغه کورنۍ هغې کې خویندې میندې جاړي بچي یتیمانان شو ښځې کونډې شوې یقینا څه پکې ځوانان داسې موږ تصویرانو کې کتل ډېر ښکلي ګلالي خلک په هغې کې لاړل ټول یو ډېر ښکلی مشر را سره ناست دی دلته کې د هغوی نه یې څو پوښتنه السلام علیکم کاکا وعلیکم السلام دا راته ووایه بابا چې دلته کومه واقعه وشوه د دې حوالې سره څه نظر لرئ چې یاره دا دومره ظلم وشو دومره وړه خبره باندې زموږ دا پښتانه هغه لګیا دي یو بل وینې تویوي څه ویل غواړئ اصل وجه زموږ د خپلو اعمالو ده چې وایي تر څو پورې اعمال مسلمان دپاره الله پاک یو کتاب را لېږلی دی دی به په دغه کتاب باندې ژوند تېروي دی به په هر چا باندې بر وي دی به چې دی نو بختور وي او دی به چې دی نو زورور وي دی به هر څه هر څه ولې چې ده سره د الله مدد شامل حالي زموږ خپل اعمال تاسو سوچ وکړئ کوم ځای ته رسېدلي دي د کلمې نه علاوه او د مزد نه علاوه صرف کلمه او مزد مسلماني نه ده چې موږ په کوم خوشحالۍ باندې یو
نو بیسک موږ ته چې الله پاک مسلمان ته کوم شی رالیږلی ته په دې باندې به ژوند تېرې ته چې د 7 کالو شي داسې به کوې ته چې د 15 کالو شي داسې به کوې چې د 13 داسې به کوې پوره د هغه ټول عمر هغه دا ولې خلک نه سټډي کوي او تاسو څه وایئ چې د تربیت کمی نه دی؟ زه خو لکه په دنیا کې هر قسم خلکو سره پاتې شوی یم هندوان دي شیعهګان دي سیکان دي یاسري تر څو پورې تبلیغ لار نه ده خپله شوې د تبلیغ خبرې او د تبلیغ اعمال په هر 15 شپږ فوټه وجود کې نه دي راغلي دا معاشره نه سمېږي د دې واحد حل چې دی ګوره الله پاک دا انسان پیدا کړی دی څوک چې د کوم شي مینوفیکچر وکړي که نه هغه پرې ټول نه ښه پوهېږي نو دا هر څه الله پاک پیدا کړي هغه پرې ښه پوهېږي هر شي دپاره خپله طریقه رالیږلې ده تا ته د علاج سهولت خیلی تا ته د خوب سهولت درکړی تا ته د شپې سهولت درکړی تا ته د ورځې سهولت درکړی دی نو الله پاک چې کوم حکمونه زموږ دپاره رالیږلي چې تاسو پر دې لاندې ژوند تېروئ د اصل ژوند خوشحالي په هغې کې ده هغه نن په دنیا باندې ختم دی لکه کم سے کم 450 یا یو کم 50 داسې اسلامي ملکونه دي یو کې اسلامي قانون نشته د دې دپاره دا محنت کوم چې ریوڼ والا محنت کیږي که نه دا محنت چې شروع شي انشاءالله معاشره کې به ډېر زر چینج راشي موږ په خپله په تبلیغ کې شلو مړو والا لس مړو والا یو سړي وي موږ ډاکې له لړو هغه ډاکه کې چې دی نو یو سړي ما ته ښځې وړه لور د 7 میاشتو چې دی نو ما ته مخې ته کړه چې دې خاطر وکړه موږ ماف کړه وایي ما توره راواخسته مې په من نیمه کړه اوس هغه الحمدلله سم شه هر څه دغه شو که نه وایي دې دپاره معاشره کې موږ په خپله چې اوسو په خپله او کوم چې اوس زموږ د خلکو یو بل سره اوسېدنه ده یا بنیتي ده یا دغه دی نو په دې ګوره دې ځناورو له الله پاک قرآن ورکړي دي لتې ورکړي دي چکونه ورکړي دي انسانان الله پاک خبرې ورکړي دي شعور ورکړی دی او په خبرو هر معامله حل کوي نو موږ د خبرو نه وځو او بیا وروستو ستاسو خبره چې میندې هم جاړي او خویندې هم جاړي او خلک هم جاړي او هغه انګریزانو خبره موږ 10 کاله وروستو سوچ کوو بیا موږ داسې وشو یاره دا ولې وشو ډېره زیاته مهرباني مشر ډېر ښکلې خبرې وکړلې چې موږ له معاشره کې جوړو موږ خپله دا سوسایټي جوړو نو موږ به محنت طرف ته ځو موږ به تبلیغ طرف ته ځو یقینا د مشر دومره ښکلی میسیج چې د دغې خلکو دپاره کافي دي کم خلک چې د داسې ظلم سره مخ کېږي یا د هغه ظلم شکار کېږي قدرمنو موږ ځناور یو موږ انسانان خورو دا دومره ښکلې ځوانۍ دومره ښکلې خلک هغه نن هغه څه باندې چې هغه ورانه راغلی د هغه شی پاتې دی هغه خلک نشته موږ به قبر ته صرف یوازې ځو موږ به قبر ته صرف یوازې ځو نه موږ ځان سره ځمکه وړو نه موږ ځان سره پټې وړو موږ چې ځو خپل عمل به ځان سره وړو اول ته به الله تعالی په قبر کې بیا هغه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هغه پیپر یې اوټ کړي کوېسچنز اوټ کړي چې دا کوېسچن تپوس به نه په قبر کې کېږي د هغې سوالونو جوابونه موږ له دلته کې د هغې جستجو پکار ده بیا چې کله زه قبر ته انسان ځي نو دا راته زه ووایم هغه تش لاس راځي دنیا ته بیا ولې موږ په وړو خبرو باندې دغه قیمتي انسان هغه بې ګناه قتل کړو یقینا ډېر د افسوس خبره ده دا واقعه چې کله موږ واورېدله یقینا موږ ډېر زیات پروګرامونه کوو خو ډېر زیات پرې خفه شو ډېر زیات ودرې ځکه زما پښتون دی زما بچی دی زما د معاشرې حصه ده ډېر پرې دردېدلي یو څومره چې دا خلک پرې دردېدلی دی باید چې د دې نه پرې موږ زیات دردېدلي یو دلته دغه د مشر د دغې ښکلې سپینګیري خبرې یقینا یو عکاسي کوي د دې خبرو چې زموږ معاشره کې بېګاړ دی او هغې دپاره د تبلیغ لاره خپلول پکار دي زه د دې خبرې سره 100% اتفاق کوم چې موږ که چېرې د تبلیغ لاره خپله کړله زموږ به ډېره اصلاح وشي او څو پورې زما د بچي تربیت نه شوې زما مولا په محراب کې ناست هغه د تربیت لار ورته نه ښودلې پلار ورته د تبلیغ لار نه ښودلې یقینا چې دا داسې واقعات په زموږ په سوسایټۍ کې راځي عزتمندو څنګه چې ما خبره وکړله یقین هغه شخړه چې په دې شي باندې راغلی وه هغه شي پاتې دی هغه ځمکه پاتې ده یو ځای دی او هغه قبر دی ځان ته مخې ته کوې چې هلته کې تګ دی دا هر څه پاتې دي ځمکه نشم وړی پیسې نشم وړی دولت نشم وړی صرف خپل عمل د لارې مل دی نو ولې نه موږ داسې غټې خبرې د صلاح مشورو د داسې مشرانو سپینګیرو په خبرو باندې او په هغې باندې حل کړو دلته کې یو بل رور موږ سره ناست دی
ښه جي دلته کې بل یو ورور موږ سره ناست دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایه ورور مې چې دا دلته چې کوم واقعیت دا ستاسو رشته دار و؟ او چې دا یو زما تره و پکې، یو پکې د تره زوی و. ډېره یو غټه او دردناکه واقعه وشوه. څه ویل غواړې؟ دا خو بس ډېر ظلم شوی دی. بس الله پاک دې موږ له زړه صبر راکړي او هغوی ته دې الله بښنه وکړي. او ډېر زیاتی شوی دی جي، ډېر زیاتی شوی دی. واړه واړه بچي زما د هغه تره نه پاتې شو. هغه تره زوی مې ینګ مین و، بس سویګیز دفتر کې نوکر و. په هغه تره باندې هم ډېر خفه وي، تره زوی باندې هم ډېر خفه وي. بس الله دې موږ له زړه صبر راکړي. امین. الله دې تاسو له صبر درکړي. دا ملګری چې دی دا زما پروګرامونه اکثر ګوري، نو ده ما ته ویلو چې کله صوابۍ ته راشي نو زه به تا سره ملاقات کوم. نن په دې ځای چې راتېرېدم دی مخې له راغی، خو په داسې یو موقعو سره میلو شو چې غم دی دلته، درد دی. ما وی چې د سره به زه په خوشحالۍ میلاویږم که صوابۍ ته زه راځمه. الله دې وکړي د دوی رشته دار و چې هغه کوم خلک لاړه، الله تعالی دې د هغوی جنتونه نصیب کړي. عزتمندو خپله خپرونه ختمومه. یو ریکویسټ ضرور کوم چې خپل چاپیرچل، خپل سوسایټۍ کې، خپل چم ګاونډ کې کله چا څه طرف داسې ورانې راشي، مهرباني وکړئ هغه روغې طرف ته بوځئ او داسې حد ته یې مه رسوئ چې هغې کې ډېر ګلالي ګلالي خلک، ډېر ګلالي ګلالي زما پښتانه موږ ډېر بدرنګ تصویر پیش کوو معاشرې ته. زموږ تصویر په ټوله دنیا ډېر بدرنګ ځي، ځکه موږ پښتانه باندې مختلف لیبلې لګېدلي. د هغې وجه همدا ده چې موږ کې شعور ولې نشته چې موږ دغه مسلې په خپله په خپل حجره کې په خپل کلي کې حل کړو. امید کوم چې زما د دې خپرونې نه پس کوم خلک چې داسې قسم ارادې لري او په ګاونډ کې ورانې ویجاړې وي، په وړه ټوټه ځمکه باندې د دنیا قتلونه کېږي، ځمکه په ځای پرته وي، زما ښکلي ښکلي ځوانان چینارونه هغه د دې دنیا نه لاړ شي. محنت درته کوم د داسې کارونو نه ځان وساتئ او خپله مسلې په خپله حل کې او په ځمکو باندې. موږ یو ډېر غلط فارموله جوړه کړې ده، و یا قتل چې کوم دی یا په ښځه کېږي یا په ځمکه کېږي. دا بالکل غلطه ده، ځکه دا موږ خپله فارموله جوړه کړې ده. موږ که غیرت راځي په کار چې موږ په دین اسلام باندې غیرت وکړو. موږ که غیرت راځي، غیرت دې ته نه وي چې ته وینې تویې کړه. دغه یو التجا ده. باقي موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. همیشه دپاره همدغه دعا چېرته هم چې ہے آباد اوسئ، خو خپل معاشره کې مینه محبت، دا خور کې نفرت نه ځان وساتئ.